بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. د سیاسي موسم ګرما ګرمه سره که مونږ وګورو نو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امن او امان صورتحال هر نوی ورځ سره خرابېږي لګیا دی او 13 ورځو کې دننه دیشتو نه زیاتې حملې شوي دي او د هغې ذمواري هم قبوله شوې ده. قلدم تنظیمونو د هغې ذمواري قبوله کړه او مسلسل دغه حملې په پولیس باندې کیږي که هغه مونږ وګورو مختلف سیکیورټي کانوایز دي بلوچستان کې هم ټارګټ کیږي لګیا دي. الته چې څنګه موږ چې چینی انجینیر زو په هغې باندې هم حمله وشوه او خیبر پختونخوا کې هم لږ ساعت وړاندې یو بل خبره مخې ته راغې چې په خیبر ډسټرکټ کې یو ځل بیا په پولیس باندې حمله شوې ده او دا په صرف خیبر ډسټرکټ کې 13 ورځو کې دننه اومه حمله ده کوم چې په پولیس باندې کیږي لګیا ده او که موږ هغې سره منسلک د پېښور سیمې هم شامل کو نو پېښور او بیا ورسره خیبر د دواړو کې دغه 2 یا 3 ورځو کې دننه لسو نه زیاتې حملې په پولیس باندې وشوې او پولیس مسلسل پر ټارګټ باندې دی. صورتحال څه دی او څنګه مونږ تمه لرله چې څنګه به وخت تېرېږي دا حملې به کمیږي هغې کې شدت ولې را روان دی په دې به خبره کوو تجزیه باخلو. دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې سابق سیکرټري داخله ډاکټر سید اختر علي شاه صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. ډاکټر صاحب مختلف آپریشنز روان دي انټیلیجنس بیس آپریشنز دي خو دغه چې کوم ترهګر دي د هغوی حملو کې کمې نه راځي نور هم شدت را روان دی. دا ساین آیا پازیټیو دی چې هغوی ته هم سلار نخکاری یا دې کې دنه هم څه مسله شته؟ زه به دا ووایم چې یو امید زه دا لرم ځکه چې حکومتي سطح باندې یو واضح پالیسي ورکړې شوې ده چې د دهشتګردۍ خلاف به بالکل اوس برداشت نه وي. یو واضح سمت دی نو دا اوس د دې آغاز شوی دی دهشتګرد تنظیمونو خلاف. نو اگر لازمي ده چې مخالف هم په خپل کوشش کوي چې د حکومت د اقدامات ته سزا ورسوي او ما تخکاری چې حتمی طور باندې به زمونږ د دې فورسز کاغه د آر بي دي او د پولیس دي د هغوی دا کیپیسټي شته چې خپل هدف حاصل کړي چې څنګه دوی مخکې په سوات کې په شمالي وزیرستان کې خیبر کې یو وخت چې دلته متوازی حکومتونه جوړو شورشو نن چې د هغې تقابلي جایزه نن او هغې وخت سره وکړې یو ډېر واضح فرق دی. نو زه دا امید لرم چې دې کې به حتمي طور باندې بیا کمې راځي چې دا شی موږ واضح د خپل د سینس آف ډایرکشن سره روان دي. سر قبایلی سیمه د کې ډېره زیاته هلته وګورو حملې را روان دي. څه به وایې 15 یا 6 کاله وشو د دغه انضمام 15 کالو نه زیات وشو آیا هلته پولیس ته هغه موقع ملو شوه چې خپل فوټ پرنټ جوړ کړي په دغه 15 کالو کې دننه؟ زه به دا وایم چې پولیس ته یقینا موقع خو ملو شوې ده او هغوی لګیا دي خپل کار هم کوي خو دا وروستو د شپږ وہ بیاشتو کې او خاص کر یہ پورا کال بیاد دا چې کله مذاکرات شروع شو نو هغې کې د نورو تنظیمونو ته یو موقع ملاو شوه چې هغوی بریدنګ سپیس ملاو شو او اوس چونکې یو بالکل واضح موقف د حکومت راغلی دی اوس دا آر بي چیف هم دلته راغلی او هغوی هم یو قومي جرګه وکړه او ډېر یو واضح اعلان یې کړی دی چې هیڅ کمپرومایز دوی سره نشي کېدی. موږ به کاغه داخلي سطح واني او خارجي سطح واني وي موږ به د دوی مقابله کوو او دا چیز به چې دی بل بیخي ختمو. تاسو سر ذکر وکړو چې هر چا دغه دلته ته بریتنګ سپیس ملاویږي دغه مذاکرات کې نو زمونږ سیکیورټي ادارې خو به هم خبر وې دی نه چې دلته خو هغوی ته مونږ بریتنګ سپیس ورکو لګیا یو د هغوی سټریټجي دې وخت کې آیا څه مس کیلکولیشن شوی دی یا د هغوی څه نوره مسله ښکاري لګیا ده یا مونږ ته دې وخت کوم صورتحال دی دا اوس هم د ډېر بد صورتحال نه ښه صورتحال ښکاري لګیا دی؟ ګوره هغه وخت خو دا و چې په افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغې یو خپل یو موقف و نو کله کله په دنیا کې تاسو ګورئ چې اپریشنز هم کېږي او کله کله پکې مذاکرات هم وشي دنیا کې چې چېرته کنفلکټس پاتې شوي نو مذاکرات کنفلکټ ریزولوشن یو میکانیزم هم دی خو هغه کامیاب نه شو نو اوس په بله طریقه باندې سټیټ چې ورته کاینټیک انرژي وایي د هغې استعمال شروع شوی دی نو ما ته ښکاري چې اوس دا
په دیرپوي چې څنګه مخکې په سوات او په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب شو یا تاسو کتو چې هغې نه پسته چې اعداد و شمار راوالی چې کله شمالي وزیرستان کې دا کاروایي شوه په خیبر 1 شو 2 شو دا ټول شو نو هغې نه پسته چې پوسټ انالیسس شو 2014-15 بیا نو هغې کې ډېر لوی کمې بیا راغلې. تاسو سر ذکر وکړو افغانستان حواله سره آیا اوس هم د افغانستان زموږ دپاره یو تھریټ په حیثیت دی ولې چې هلته نه حملې کیږي لګیا دي او افغان حکومت ډینایل کې دی هغه وایي نه زموږ ځمکه نه استعمالیږي آیا د هغوی هلته کنټرول کمزوری دی یا اوس هم څه مس کمیونیکیشن کیږي لګیا دی؟ اور سو پر د افغانستان حکومت دی نو دی یا د هغې ځمکه دی کې خو شک نشته جی ځکه چې دا یو څو ورځې وړاندې په خوست کې چې کومه واقعه وشوه او جی نو دا ښیي چې هلته اوس هم د هغې محفوظ ژوو نشته او ورسره یو بله خبره دا ده چې د افغانستان د طالبانو امیر چې دی هغه خپل یو فرمان هم جاري کړو دلته د زموږ چې اعلی سطحي فتح دی د آصف دراني صاحب په قیادت کې نو هغې ته دا وینا وشوه چې امیر طالبان چې دی هغه دا ویلي دي چې دا اوس دلته چې دی جهاد چې دی دا جهاد نه دی او که د سرحد د پار چې دی که تاسو حملې کوئ نو دا بیا چې دی یو جنگ دی نو د هغې تایید او صحیح ته حاصل نه دی په هغه حواله باندې. دې نه علاوه یوازې تحریک طالبان نه دي دلته چې دی اسلامک سټیټ اف خراسان دی چې ورته داعش وو داسې د دوی چې د سپیکټر ګروپس دی هغې دي خو ورسره زه دا ووایم چې د افغانستان د حکومت خپل کیپیسټي ایشوز هم دي یوازې هغه تحریک طالبان پاکستان خبره نه ده هلته چې دی تاسو وګورئ چې اسلامک تحریک د خراسان چې دی هغې هم لګیا دي نو دا غي هم د کیپیسټي ایشو په خپل ځای باندې شته. سر همدغه سوال زما بل و چې کیپیسټي دغه خو مونږه د پوره نه دی غاړه مونږ سره یو پوره فوج دی ویل ټرینډ فوج دی جنگونه کړي دي پولیس زموږ ډېر زیات ټرین دی مونږ سره پوره انټیلیجنس او نظام موجود دی خو دغه د پولې نه هغه غاړه چې کوم دی وخت کې نظام جوړ دی حکومت جوړ دی د هغې تقریبا دغه 2 کاله برابریږي 2 کالو کې دننه هغې نه دا تمه کول چې به پوره افغانستان کنټرول کی او ځمکه به بل چا خلاف نه استعمالیږي دا تمه به ډېره زیاته نه شي؟ وګوره خبره دا ده چې هغې هم چې کله دوحه معاهده کوله او خبرې اترې کولې دې نزاکتونو باندې خو به هغې هم پوهېږي ځکه چې په دې دنیا کې اوسېږي په دې خطه کې اوسېږي د نورو ممالکو د پاکستان هغې ته ضرورت دی د پاکستان همیشه د افغانستان د عوامو د ښېګړې لپاره خبرې کړې دي د هیومنیټیرین بیس باندې خبرې کړې دي نو هغه هم په دې شیز باندې نزاکتونو باندې پیږي او د هغې لپاره ضروري ده چې داسې قدمونه پورته کړي چې بیا د دنیا نور ملکونه څنګه چې مخکې راغلي بیا دوباره راشي. او سر ته کوم بلوچستان کې حمله وشوه په چاینیز انجینیرز باندې دا خو واضحه طور باندې ښکاري چې حمله څنګه کیږي او په چا باندې کیږي اوس پورې خو سیکیورټي فورسز اوس دا هم ټارګټ کیږي لګیا دي او موږ کتل چې جے یو آئی په جلسه باندې هم حمله وشوه نو آیا دا خبره اوس سیکیورټي فورسز نه بهر راووته هر یو سیګمنټ آن ټارګټ شو؟ نو خو دا ده چې دې کې یو نقطه نظر دی چې د اسلامک سټیټ اف خراسان جی چې د حکومت سره یا جمهوریت سره چې کوم شامل دي نو هغې باندې چې د حمله جایز ده د هغې خپل یو دا تصور دی هغه ځان ته یو خبره ده باقي سیکیورټي فورسز باندې دې لپاره حمله کیږي چې هغې د دفاعي پوزیشن کې لاړ شي نو علاقې به د هغې د سرحد کې راشي خو د پاکستان سیکیورټي فورسز په دې شیز باندې پوهېږي هغوی سره خپله حکمت عملي شته هغوی دا جنګ مخکې کړی دی او کامیابیان یې ډېرې زیاته دي کامیابیان یې ډېرې بې شماره دي پرون مې د صوبې آی جي سره خبرې کولې نو هغه چې ما ته کوم عدد شمار راکړو په مردان کې په صوابع کې چې کوم هغوی کامیابیان یې حاصل کړي یا اکثر مخې ته نه راځي داسې زموږ سیکیورټي فورسز هم ډېره ښه کاروايانې کړې دي
او هغه دا یو واقعیت چې شي ډیر زیات مخې ته راځي او کامیابی چې دی بیا کم مخې ته راځي. او تاسو څنګه ذکر وکړو چې کامیابی چې کم تاسو علاقې د وسر الته خو الریډي پولیس اسټابلیش دی، تاسو په خپل هم سواد کې ډیوټي کړی دا چې کله الته ترهګر راتل هغه ځای کې او قبایل کې دا بیا قبایل طرف ته زما التا او پولیسنگ کے نظام کے اور بیا دا بندوبستی ضلعو پولیسنگ نظام کے فرق خسر واضح موجود دے. آخو دیگی دادا چه دا او مرجر چه وشو نو انتا با لیوی آئی نمخی لیویزو او خاصدارو نو آغا بیا یو ایشو وا نو ایشو ختمولو دا پارا آئی دا یو سیاسی ایشو جوڑے دا جی دائی بیا پا پولیس کے زم کو نو بیا دیگ دا پارا شاکس کے ٹریڈ ایکسپولونا جوڑ شو نورو زیونت کی جوڑ شو نو کافی حدا پورے چکب دا غی ایبل باڈی دا غی ٹریڈنگ شوے دے ورسره پولیس ته یو دا ایڈوانټیج هم دی چې التا آلریډي د زمونږه افواج پاکستان فرنټیر فورس فرنټیر کانسټیبلری پرتا دا او هغه په دې علاقې کې یو موثق وتري هغه التا د حالاتو ادراک لري او یو سکیورټي لوي شیلډ ورکړي دی نو پولیس خو هغه سره شان بشان لګیا دي. صحیح او سر ستاسو تجربه سوی ولې چې اوس د وخت کې نگران حکومتونه رالل ظاهري خبره ده اغوی چې کم فیصله کوي هغه کې او منتخب حکومت کې ځمکې اسمان فرق کی لیډ خو کوي خو حکومت باقی فورسز ای سره رواني دغه دور کې دننه تاسو تخکاری انتخابات پورې آیا دغه حمله به کمیږي کنټرول کیږي یا د کې شدت هم راتلی شي؟ زب خپل 2007 اخدل تا کیئر ٹیکر حکومت راغلی آو جی بالکل شمس الملک صاحب وزیر اعلیٰ ہو نو آغا وقتا فیصلے شوئے ہوئے چیئے پسواد کے با آپریشن کو جی نو 2007 کے آپریشن شوئے ہو بیادیر قابیاب ہو نو زداوے بچے حکومتو نا پوزیر آدھی کو دا سٹیٹ پل سٹرکچر پخپل زیوادی بھی یو قومی پالیسے پخپل زی جوڑی شوی قوانین پخپل زی شستا نو ای خو یو سپ تعین شو ډیر واضح دی نو ما تخکاری چې دا غي ډایرکشن یو چې دی تک شروع کو نو حتمی لحاظ سره به دی نتیجې ښه ملایي. 2008 2013 او 2018 انتخابات تاسو مخامخ دي دغه انتخابات تاسو غنئ چې دا غي نه به بهتر وي پر امن به وي؟ نو زه دا وایم چې دی دا چې کوم طریقې باندې اعلانات شوي دي پالیسی وضع شوی دی نو زه دا وایم ته بالکل ختمي کی دا نو کنټین یو لفظ دی کنټین بشي جی نو حالات بیا موافق. ډیره شکریہ ډاکټر سید اختر علي شاه صاحب او څنګه خبره وکړه چې کم دی وخت کې صورتحال دی که حمله ختمیږي نه نو کم از کم کنټین به وي لکه کنټرول صورتحال به وي داسې به نه وي چې موږ ته 2008 ډېر زیات یو خوني الیکشن و 2013 کې هم ډېر زیات حالات خراب وو 18 کې هم واقعات شوي دي خو د 13 او د 8 نه کم واقعات وو او همدغه تماره چې 2023 یا که 24 کې الیکشن کیږي چې د هغې تعلق کنټرول خو دی وخت کې چې کم پولیس هغه مسلسل په نښه باندې پولیس باندې حملې کیږي لګیا دي او ترهګر چې کله هم ډېر ځایونو کې دا وي حمله پسپا شوې هم دا نه ده چې صرف حمله وشي او هغې کې بیا پولیسانو یا د هغوی چې کوم اهلکاران دي د هغوی د ځانونو ضیاو شي په دې به خبره کوو چې کم ځای کې دې وخت کې پولیس ته فایده هم رسېدلې ده او هغوی ګټه هم ترلاسه کړې ده او هغوی څنګه د خیبر پښتونخوا دغه تحفظ یقیني کړی دی. یو وړه شنده مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو مونږ خبره کوله چې پولیس باندې حمله خو کیږي خو پولیس په ډېر ځایونو کې بیا زمونږ تحفظ یقیني کولو دپاره کامیابۍ هم ترلاسه کړي دي او نن د خیبر پښتونخوا پولیس لخوا څه عدد شمار مخې ته راغلي دي د 1 جنوري نه والا تر 30 جون پورې مطلب 180 دغه ورځې جوړیږي او دا د شپږ میاشتو ډیټا ده دغه شپږ میاشتو کې 361 بمونه ناکاره شوي دي دا ناکاره کړی شوي دي زمونږ چې کوم بم ډسپوزل یونټ دی سکواډ دی هغوی لخوا او هغوی تر اوسه پورې چې کوم بمونه ناکاره کړي دي هغې کې ټولو نه زیات
په مردان کې ډسټرکټ مردان کې 115 بمونه هغوی ناکاره کړي دي. ټول نه زیات دي. هغې کې 33 راکټې هم شامل دي، یو کم 80 هینډ ګرینیډ دي، 2 ټایم بم دي، یو ریموټ کنټرول بم هم په دې کې شامل دي. مطلب ټولو نه زیاته خطره په مردان کې مخې ته راغلې ده او حملې هم هلته کېږي، خو دا بمونه هم ټولو نه زیات هلته ناکاره شوي دي. په دویم نمبر په پیښور کې 78 بمونه دي چې په هغې کې خودکش جیکټس هم شامل دي. هغه دغه پولیس اهلکارانو ناکاره کړي دي. بم مخامخ ښکاري لګیا دی، چرته هم خلاصېدی شي او دوی بیا هغه مرګ له غاړه ورکوي، هلته ورځي او هغه ناکاره کوي. په دریم نمبر باندې کوهاټ ته دریم غټ زیات بمونه هلته ناکاره شوي دي. 55 بمونه هلته ډیفیوز کړي شوي دي. دیر کې 11 بمونه او راکټې هغه هلته ناکاره شوي دي. ملاکنډ او ډی ای خان کې 11 لکه چې کوم هلته پولیس لا په تلاس ورشي او هغه بیا ناکاره کي. 400 او بنو کې 9 بارودي مواد چې کوم هلته کې ترهګرو سره د هغوی په ولکه کې و هغه یې اغوستی دی او هغه هلته بیا ناکاره کړی دی. هنګو کې شپږ هینډ ګرینیډ او یو چې کوم ټایم ډیوایس او آی ډي وه هغه هم ناکاره کړې شوې ده. ضلع قرم کې هم شپږ هینډ ګرینیډ دي، هغه ناکاره شوي دي. کرک کې او مومند کې څلور هینډ گرینیډ ناکاره کړی شوي دي. ضلع خیبر کې 3، لکی مروت کې 2 هینډ گرینیډ ناکاره شوي دي. وزیرستان اورکزۍ او صوابۍ کې یو هینډ گرینیډ ناکاره شوی دی. دا که مونږ وګورو نو دا 361 چې کوم بمونه دي او ټوټل بمونه کم چې 361 جوړیږي نو دا په شپږ میاشتو کې دننه که مونږ صرف د دې اوسط هم راوباسو نو دا اوسطن 2 بمونه روزانه دي. لکه په شپږ میاشتو کې 361 او په یو میاشت کې 80 او بیا د 10 ورځو کې دننه 80 دي نو هر بمونه ناکاره کړی شوي دي. دا هم یو غټه دا کامیابي ده که دغه بمونه چې ته خلاص شوی وي، دغه راکټ لانچرو په ذریعه دغه راکټې خلاصې شوی وي، دغه هینډ ګرینیډ خلاص شوی وي، دغه خودکش جیکټ بلاست شوی وي نو دې به یو ډېره غټه تباهي کړې وه. خو زمونږ پولیس اهلکارانو هلته کې خپل ځان محفوظه کړی دی او مونږ یې محفوظه کړي او په خپل ځان باندې هغوی لوبه کړې ده او هلته کې دغه هینډ ګرینیډ دغه بمونه خودکش جیکټ یې هغوی ناکاره کړي دي. نو دا نه ده چې صرف بد خبرونه دي، ډېر زیات ځایونو کې زمونږ سیکیورټي فورسز ته کامیابي هم ترلاسه شوې ده. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. زمونږ دا 4مه قومي اسمبلي وه چې هغې تقریبا خپل وخت پوره کړ، ورځ دوه مخکې ختمه شوه، خو 15 کال هغې پوره کړل. ټولو نه اول چې کوم مسلم لیگ کاف حکومت جوړ شوی و کال 2002 نه 9 پورې هغوی خپل وخت پوره کړی. بیا هغې نه پس کال 2008 نه 14 نه 18 او 17 نه 30 پورې. خو خبره دا ده چې فافن یو رپورټ مخې ته راغلی دی، د تنظیم نوم دی فری اینډ فیر الیکشن نیټورک. هغه دا وایي چې دغه اسمبلی کومه چې تیره شوه هغې د ټولو نه زیات تاریخ کې دومره قوانین یوې اسمبلی هم نه دي منظور کړی. 322 قوانین هغې منظور کړي دي. دې نه اول چې کوم اسمبلي وه هغې 205 قوانین منظور کړي. مطلب د ټولو نه زیات قوانین د تیر اسمبلی نه هم د 100 نه زیات قوانین دې منظور کړي دي. یو خو دا چې د ایوان کار دا چې قانون منظوروي، خو دغه قانون سازي چې څنګه شوې ده دې کې حیرانتیا خبره دا ده چې دغه 58 داسې قوانین دي چې هغه یا په پیله ورځ باندې ټیبل شو او منظور شو یا په 3 ورځو کې دننه هغه منظور شوي دي. نو دومره جلدبازۍ کې دننه قوانین پاس کول د دې فایده را او که دا به نقصان کوي په دې به خبره کوو. دې وخت کې سره سینیر وکیل سینیر قانوندان سیف الله محب صاحب موجود دی. سیف الله صاحب ډېره شکریه. سیف الله صاحب یو پازیټیو خبره ده، ښه خبره ده چې دغه ایوان جوړ شوی قانون سازۍ لپاره دی، خو 322 قوانین مطلب دا که مونږ صرف یو آسان حساب وګورو نو دا تقریبا 15 قوانین هر کال راځي او هر کال مطلب هر میاشت 15 یا 16 قوانین پاس کیږي. دومره تیزی سره قانون سازی کول ګټور دي یا دې کې دننه مسلې هم راتلی شي؟ ګوره جی قانون پاس کول چې دا خو لکه پریروګیټیو دی د اسمبلیانو او پکار هم د چې قانون سازی کوي، خو قانون سازی چې لکه دا څنګه رفتار کې چې وشوه دا په لانګ ټرم کې ټول ته نقصان به ځکه وي چې لکه تاسو ګورئ موږ هر ځای کې د اورو چې لکه لاډ میکاله چې دا قانون پاس کړی دی زمونږ
په دې باندې په سونو کاله چې دنه لکه باقاعده ډسکشن شوی دی په یو قانون باندې بیا د هغې نه پس چې دنو زمونږ د کریمنل لا راله پاکستان پینل کوډ راغی داسې چې دنو کریمنل پروسیجر راغی داسې نور قوانین دي د کانټریکټ ایکټ وګورئ هغه 1800 والا چې دنو اوسه پورې را روان دي نو د هغې لکه فایده دا ده چې تر اوسه پورې دا دی لکه په سونو کالو تیر شو او اوسه پورې هغه قوانین په انډیا کې هم چلیږي او په پاکستان کې هم چلیږي داسې ډېر قوانین چې دنو هغه د پی ټی آی په ګورنمنټ کې پاس شوي دي داسې چې دنو اوس چې کوم پاس شو نو دا قوانین به چې دنو پاس خو شو خو مخکې چې دنو د امپلیمنټیشن چې دنو هغه لکه ډېر ناممکنه شان ښکاري او بل دا سو کو کتلی وي نو دا دې کې چې کوم 54 بلز نو هغه وشو پاس شو هغې کې چې دنو 35 چې دنو هغه د پرایویټ یونیورسټیز باره کې او جی بالکل دې کې زه دا ویل غواړم چې زمونږ چې کوم قانون ساز اسمبلی ده په دې کې دې ته دا پکارو چې په دې باندې ډسکشن شوی وي او چې کوم پرایویټ یونیورسټیز دي دا خو منی میکینګ ماشینز دي په دې کې عمدغه قانون ساز اسمبلی ممبران یا چې لکه زمونږ چې کوم پالیټیشنز دي چې کوم مرګري وي نو ما ته هڅه ښکاري چې لکه موسټلی چې نو دا به د دې مرګري وي او یونیورسټیز په چې نو د هایر ایجوکیشن کمیشن نه یا هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ نه د دې نه به چې نو لکه اسمبلیز پاس کړی وي او اسانه طریقه دا یو ټرست چې نو هغه جوړول دي د هغې نه پس چې نو لکه یو ایکټ چې نو دوی په خپله چې نو برابر کړي وکیلانو باندې یا چې نو دغلته سیکرټریز ناست وي ډرافټمین ناست دي هغوی باندې چې یو ایکټ برابر کړي او هغه مخکې کېدي په یو ګورنمنټ ادارې کې هغوی ویټینګ وکړي او د هغې نه پس چې نو بیا اسمبلیانو کې اگر بل راشي نو هغې نقصان دا دی چې زمونږ چې کوم سټوډنټان دي هغوی خو بدلته ایډمیشنز واخلي خو دوی به کوالټي ایجوکیشن به چې هغه مشکله ده خو هغه مې شي ورته ځکه چې زمونږ چې کوم کوالفاید خلک زیات تر چې کوم زمونږ کوالفاید خلکو پی ایچ ډي او پوسټ ډاک او هغه ټول چې نو پاکستان پرېښودل ولاړل هغه صرف د دې لاسه چې دوی ته چې نو انسیکیورټي ده چې لکه دلته پاکستان کې د دوی فیوچر چې نو ایټ سټیک دی نو سیف الله صاحب دا چې کله دا قانون راشي لکه څنګه دی کې ذکر هم دی چې 58 قوانین داسې دي چې هغه 3 دن یا 3 دن کې دننه پاس شوي دي دا ممبرز خواسته کېدی دلته څه ذمواري ده ګوره جی ممبر خدا ذمہداري ده چې لکه باقاعده دی وګوري ډسکشن پې وکړي او لکه یو کلاز وي په هغې کې اوس لکه داسې د ټرانسجنډر پروټیکشن ایکټ حواله درکړم په هغې کې ټرانسجنډر پروټیکشن ایکټ کې چې دوی پهله خو دوی هغه ایکټ چې دوی پاس کړ د هغې نه پس دوی وایي چې دا خو غیر آئیني دی او غیر اسلامي قانون دی او په دې کې خو چې دوی لکه یو کس دی هغه چې دوی ځان چې دوی میل هم ډکلیر کولی شي او فیمیل هم ډکلیر کولی شي نو دغه قانون باندې چې دوی لکه یا چې دوی سیم سیکس میریجز چې دوی هغه لکه کېدی شي لکه قانون پاس کېدو نه پس موږ ته رایات شو دا موږ څه کړي دي پاس رایات شي هماغه چې دوی لکه د جماعت اسلامي کسان هم پکې وو چې یو وایي کسان هم ناست ټول چې دوی ممبران ناست وو په کار دا وه چې هغه ټایم کې دوی دا ایکټ کتلی وي او لکه ریډ کړی وي څه کلاس داسې و چې هغه غیر اسلامي وي یا غیر آئیني وي هغې کې ډسکشن کړی وي په دې باندې بغیر د ډسکشن چې دوی لکه دا ایکټس پاس کول چې دی او لاسونو چتول چې بس دا مونږ دې کې راځئ او بس خبره ختمه دا د دوی ډیوټي ده او خو دوی دا ډیوټي نه کوي نو ټیک ته لکه دلته خو به دا ایکس پی پاس کې خبره به چې نو خدای پاک دوی څه جواب ورکوي زه دې ته چې لکه سوچ کوم چې دوی دا سیل او سر دغه قانون چې کله راشي لکه که موږ ذکر وکړو دې کې دننه نو بیا قانون سره تړل شوی رولز آف بزنس هم وي هغه هم ډېر ضروري وي دغه لا نه پس دغه لا نه پس زمونږ که خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو دې نه مخکې هم دا ذکر راغلی چې تقریبا څه شپېتو نه زیات قوانین داسې وو چې د هغې ډو آروبیز جوړ شوي نه وو په هغې ډو چا کار نه و کړی نو دا قانون سازي فار د سیک آف صرف نمبرز دی چې موږ نمبر پوره کړو یا څه مقصد هم درې په شا شته ګوره جی مقصد وي که نه جی دا خو موسټلی تاسو سره مخکې ما یو شو کې دا خبره کړې وه چې دا این جی اوز یو قانون چې دوی هغه جوړ کړي او مخکې چې دوی پروونشل اسمبلیز باندې او په نیشنل اسمبلیز باندې یو ممبر ته ووایي چې دا چې دوی مخکې فارورډ کړي پرایویټ ممبر په طور باندې پرایویټ ممبر چې دوی هغه پاس کړي نو هغې چې دوی لکه نقصان څه وي نقصان یې همدغه وي چې لکه زمونږ چې کوم خلک دي زمونږ جنرل پبلک دی هغه افیکټ کېږي یو قانون وي
هغه ډېر منډه ترنه پسې وي خو لکه هغه رائټ ته بیا ملاویږي نه پریکټیکلی چې هغه امپلیمنٹ کیږي نه. او زمونږ کو فرض کوم هاي کورټ کې چې هغه وایډیس چیلنج کو نو هغه چې بیا دا یو د هور کې جواز چې لکه د پارلیمنت چې دی په دې هغه باندې دې پرپس باندې چې موږ نشو د کراتلی د هاي کورټ ته چې پروسیجر چې نو ډیفیکټ دی یو اولاد هغه پاس شو هغه باندې چې لکه کو ډسکشن شوی دی او کو نه شوی presumption of truth او چې لکه لیګلیټي چې هغه هم دې ته لکه حاصل ده چې یو اکټ چې هغه پاس شوی دی بالکل لګا دی کې ملافای دی نشته نو ډیر د شي نه دي چې هغه رولز اف بزنس کې منشن دي او رولز اف بزنس چې نو هم نه فالو کیږي زموږ آئین کې منشن دي هغه هم نه فالو کیږي او مخکې تاسو سره ما دا خبره ډسکس کړې و په یو شو کې چې کلاسونو چې ټول دا کم انصاف دی چې لکه تاسو صرف لاسونو چې ټول باندې چې تاسو لکه ډسکشن کمپلیټ کړئ تاسو دومره لکه په یو اکټ باندې خبره نشئ کولی چې دا اکټ چې لکه راغلی ولې دی د دې پرپس څه دی د دې چې دنه پکې د دې کانټینټ څه دي کانټینټس کې چې نو آیا چې دا کانټینټس چې دا زمونږ په پاکستان کې دا پریکټیکلی سیف الله سے بل خواته دام کې اکثر لا چې سده سے قوانین چې په ایجنډا باندې نوي کم چې دا ریسنٹ ایکټ منظور شو آفیشل سیکرټ ایکټ هغه په ایجنډا باندې نو او ډیر کسان دینه خبرم نو چې کله ته نا صحافیانو دا رپورټ ک نو بعد کې ممبران لګ راځي چې دا قانون کم راغلی مخ خبر نیو څنګه راغی او څنګه پاس شو نو دا د ممبرانو عدم دلچسپي آیا تاسو غنئ چې ایوان کې 15 کال ناستا عدم دلچسپي دا هم جمهوریت د ډېر غټ نقصان دی ډېر غټ نقصان دی چې دا ډېر غټ نقصان پدې دی چې لکه دا چې لکه اکټ او اکټ پاس کیږي او دې ته لکه د ایون د ایجنډا پته نشته یو عام کامن یونیورسيټي کې چې کوم زموږ پبلک سیکټر یونیورسيټیز دي هغه کې لکه عام سینډیکیټ لا میکینګ باډي دا او فرض کا هغه کې یو ایجنډا لیکيږي نو هغه باقاعده سرکولیټ شي هغه ممبرز ته نو دوی ته پیل نه چې دا سرکولیټ شوی وي دوی هغه ایجنډا سره کتل نه وي اوس خو د اسمبلی ویب سټ باندې اور از مخکې راشي او جی نو هغه ایجنډا چې دنو په کار دا چې دوی لکه باقاعده کتلې ځکه چې دوی ډیوټي هم دا خو نه د دې بیسیک ډیوټي دا چې لکه دوی به قانون سازي کوي دا نه چې لکه دوی به د علاقې نالې چې دنو هغه ټیک کوي یا به چې دا وی روډ لپاره صرف منډي وي یا به چې دنو خپل سیاستونو صرف کوي نو د دوی هغه قانون سازي والا چې کوم مین پرپس دی هغه دوی نه هیر شوی دی او چې کوم عام چې کوم جنرال روټین والا چې کوم لکه دوی څنګه کوي د ووټ لپاره هغه چې دوی نشي نه نیولې دي نو دا زمونږ د جمهوریت لپاره هم چې نقصان دی او مخکې فیوچر کې چې دی زمونږ ټول ملک ته چې دا نقصان دی بل خبره دا ده چې تاسو د ما لارډ میکاله والا خبره وکړه لکه وی باقاعده کمیشن جوړ کړو هغه کمیشن جوړ کو په کلونو باندې چې صرف هغه باندې ډسکشن روانو چې دا قانون چې دوی کې کم د شي نه واچو چې او کم شي نه چې هغه پکار دي چې لکه مخکې لکه مونږ راولو او بیا چې کله پاسم شو اکټ نو هغه ډیټ پکې بیا ورک چیرې دا به دومره کاله پس چې دا د دې بچ دا انفورس کیږي اپریټ کیږي با دا نه چې لکه ډایرکټ چې بس اکټ هم پاس کو لکه هما ورځ نه چې دا اکټ امپلیمنٹ شي او وی ول ټایم پیریډ ورکا نو هغه چې کوم بیسکس دي د قانون سازي هغه دوی نه هیر شوي دي او دوی صرف لکه جنرال روټین کې وسلاړ شي هلته خپل چې نو تاسو به کتلی وي چې دوی ناست یو بل سره ګپ شپ لګي او زمونږ چې کوم د اوس کیر ټیکر چې وزیر اعظم راغی نو هغوی ته چې نو چاته نه څوک تنګول کوي او څوک ګپ شپ لګي دغه ډېر لکه عجیبه شانته دغه زه ماته لګي که نه دا خپله یو کلاس روم شانتي څنګه چې دا سټوډنټس چې ناست هغه شانته لکه دوی انوایرمنټ جوړ کړی وي په کار دا چې دوی یو سیریس انوایرمنټ جوړ کړی وي دوی راغلی وي یو پروفیشنل طریقې سره چې نو هر یو شي چې د هر یو اکټ چې د هغې بیټنګ اکوالي او بل بیټنګ اکوالي به د هغې نه پس د پاس کېدی او باقاعده چې د هر یو ممبر باقاعده دوی باندې ریزرویشن راتلی اوس تاسو له زه یو اگزامپل درکړم ما په دې سټیزنشپ اکټ باندې چې اوس پیسنټ ډېر زیات کار وکړ دې کې یو فیډرل شریعت کورټ چې یو ډایرکشنز ورکړو چې دا قانون چې دا ان کانسټیټیوشنل هم دی او ان اسلامیک هم دی او دې کې یو کلاز یاد کړو چې لکه دا ښځه چې هغه کو فرض کا پاکستانی سړي سره واده کوي او فارنر نو هغې ته سټیزنشپ ملاویږي خو فرض کا یو سړی دی هغه فارنر دی لکه هغه ته سټیزنشپ نه ملاویږي نو هغې باندې بیا قومي اسمبلی کې یو بل چې پیش شو
پاغې باندې لکه ډېر خپل ډسکشن شي ما ډېر زیات اپریشیټ کړ چې لکه دومره حد پورې چې دغه یو نېشنل اسمبلی زمونږ راغلی دی لکه هغه ډسکشن کړی دی هغه باقاعده چې نو هغه باندې ریزرویشن زړل او هغه ډېر فرق نو ټیک دا لکه یو آرټیکل 25 چې کوم زموږ ایکوالټي اف سټیزن خبره ده یا فیډرل سیریت کورټ چې دا غي فیصله امپلیمنٹ نشوه خو لکه فالو شو کم از کم زه کم از کم په دې باندې خوشاله شوم چې یو ډسکشن په دې باندې شوی دی کم از کم او په دې باندې لکه ډېر سټریکټ ریزرویشنز راغلي چې لکه سبا به هر یو کس راځي لکه موږ پاکستاني یو خزه دا او هغه سره واده کوي او لکه مخکې به دا په دې باندې ډېر خوشاله پدې شوم چې لکه یو اسمبلی سے پاتې شوی زمونږ چې او لکه هغوی چې نو ډسکشن کړی دی لکه خپل هغه ډیوټیز لکه هغوی هغه خبره هغه اسمبلی پورې ډېره شکریه سیف الله محب کاکا خیل صاحب که مونږ دغه د قومي اسمبلی 15 کاله کاکړدګۍ خبره وکړو نو دې کې دننه چې کوم قانون پاس شوي دي یو خدا چې پهله ځل په تاریخ کې قومي اسمبلی کې تحریک عدم اعتماد کامیاب شو عمران خان صاحب د څوکۍ نه لرې کړی شو دې سره سره 54 چې کوم قوانین دي هغه مسلم لیگ کم اتحادی حکومت هغوی منظوره کړي دي او هغې سره د قومي اسمبلی چې کوم 52 اجلاسونه هغې کې 442 ورځې دې کې سیټینګ شوی دی ناسته شوې ده اسد قیصر صاحب ټولو نه زیات 40 اجلاسونو صدارت کړی دی قاسم سوری صاحب 37 بیا اشرف صاحب بات کې راغی خو هغه 53 او زاهد اکرم دورانی صاحب 29 اجلاسونو صدارت کړی دی ټولو نه کم چیئرمین پی ټی آئی عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم صرف 9% داغه حاضری وا هغه راغلی دی او شهباز شریف صاحب 19% حاضری په دغه اجلاس کې شوې ده که مونږ وګورو نو شهباز شریف صاحب بطور قائد هیئت باختلاف 27 او راجا ریاض 40 اجلاسونو کې شرکت کړی دی بیا که مونږ مخکې خبره کوو چې کوم د حاضری شرح وه د اخري کال 34% ته راغلی وه او انتهایی کمه شوې وه قومی اسمبلی کې ټولو نه زیاته او ټولو نه ښه حاضري د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا تعلق ته بیگم طاهره بخاري صاحبه د هغې 98% حاضري وه ورسره بیا ورپسې چې کوم بل نمبر دی پیپلز پارټۍ نوابزاده افتخار احمد صاحب د هغه 96% حاضري ده او مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب د جماعت اسلامي د هغه 95% حاضري مخې ته راغلی ده مسرت مهر صاحبه د هغې 94% امجد فاروق صاحب د هغه 94% راجا رانا شمیم صاحب هم 93% نثار چیما صاحب 92% داغوی حاضری دا اختر مینگل صاحب 16% خالد مکسی صاحب 74% حاضری دا طارق بشیر چیما داغه 55% حاضری مخې ته راغلی ده خواجه آصف صاحب 68% او شاهزین بکټي 44% حاضري وه د پوره د 15 کالو ټینیور کې دننه او که مونږ وګورو نو 152 قراردادونه اسمبلی پاس کړي دي قومي اسمبلی کې 9000 او 15 سوالاتو د هغې جوابات راغلي دي 423 توجه دلاو نوټسز او 9 ممبرانو هیڅ قسمه کاروایی کې حصہ نه ده اخیستې نه څه ایجنډا هغوی شریک کړې ده او نه هغوی څه کار کړی دی کې 4 د پی ټي آئی 2 د پیپلز پارټۍ او یو د مسلم لیگ نون ممبر شامل دی 15 کاله دا د قومي اسمبلی کارکردګي وه یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس به مونږ خبره کوو د خیبر پختونخوا نگران کابینې حوالې سره او په دې باندې به تجزیه اخلو د وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې موجود دي پېښور کې د اے آر وائی نیوز بیورو چیف سینئر صحافی تجزیہ کار ضیاء الحق صاحب ضیاء صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ضیاء صاحب 4 دن گزر گئے ہیں نگران کابینہ نہیں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 دن مزید یہ صوبہ بغیر کابینہ کے چلے گا آپ کی سر کیا اطلاعات ہیں نئی کابینہ بننے جا رہی ہے کہاں کہاں مشاورت ہوئی ہے صورتحال کیا ہے خیبر پختونخوا کی کہاں مشاورت ہوئی ہے یہ آج کل جو ہے تو زبردست سوال ہے کیونکہ وفاقی کابینہ کا بھی جب وہ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے والے سے بات ہو رہی ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں کہاں مشاورت ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی جو مشاورت ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور آج جو ہے مجھے میرے جو ذرائع بتا رہے تھے کہ آج شام تک یہ اطلاع تھی کہ شاید کابینہ کی تشکیل فائنل ہو جائے اور ان کی جو کلیئرنس کا سسٹم ہے وہ بھی جس طریقے سے جہاں سے کلیئرنس ہو رہی ہے وہ بھی غالباً اس کی اپروول دے دیں لیکن
آج شام تک تو نہیں ہوا. اب کل کا دن بتایا جا رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ اس کابینہ کے خد و خال سامنے آ جائیں, کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اس کا یہ ثوابدید اختیار ہے کہ وہ اپنی آسانی کے مطابق کابینہ تشکیل دے, اور یہ ٹائم لیمٹ اس میں نہیں ہے کہ کب تک وہ اس کو تشکیل دے سکتا ہے. لیکن چونکہ خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں آپ کو مطلب دوسرے صوبوں سے مختلف ہیں, یہاں پر ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں تو وہ بھی ایک ان کی جو عمر ہے وہ بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے ارکان ہوں. تو اس حوالے سے چونکہ کابینہ ابھی نہیں بن رہی ہے تو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے معاملات چل رہے ہیں, لیکن کابینہ ضروری ہوتی ہے مشاورت کے لیے. تو اس کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت کا سلسلہ بدستور ابھی تک بھی جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ دیکھیں یہ جو پچھلی کابینہ تھی 26 رکنی, وہ اس بات پر اس کو سبکدوش ہونا پڑا کہ وہ اس کابینہ پہ الزامات تھے کہ وہ مداخلت کر رہی تھی, اور جو الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے ایک گائیڈ لائن دی ہوتی ہے غیر جانبدار کابینہ کے لیے, اور نگران حکومت کو جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بھی غیر جانبدار تو وہ نہیں ہوتی, تو لیکن اس کا جو ہے تو تمام زور جو ہے تو وہ 26 رکنی کابینہ پہ تو نظر آیا. لیکن وزیر اعلیٰ جو اس کو لیڈ کر رہے تھے, حالانکہ یہ تو وزیر اعلیٰ کی کمزوری ہے, نگران وزیر اعلیٰ کی کمزوری ہے کہ انہوں نے جو پہلی کابینہ تشکیل دی تھی ان پر چاہیے تھا کہ وہ ان پر چیک رکھتے اور ان کو جو ہے تو ان گائیڈ لائن کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بناتے, چونکہ وہ ٹیم لیڈر ہیں. تو ابھی تو وزیر اعلیٰ خود موجود ہیں, چونکہ ان وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی عوامی نیشنل پارٹی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے. اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ بہت باصول ہیں, اور وہ جو ہے تو بہت فیئر معاملات پہ یقین رکھتے ہیں اور میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں, اور اپنے حوالے سے بھی وہ نگران وفاق میں بھی نگران وزیر رہ چکے ہیں, اور ان کے پر کوئی کرپشن کے بھی چارجز نہیں ہے, اور اصول پسندی کی بھی ہم نے بہت باتیں سنی تھی. لیکن اس مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ صرف اصول پسندی جو ہے تو اس حد تک رکھی کہ اپنی جو کابینہ ہے ان کو تو فارغ کر دیا, لیکن اس کی جو اونرشپ ہے جو کہ اس کابینہ کی وجہ سے یہ صوبے پہ جو ہے اس کے اثرات پڑے کہ جس طریقے سے وہ جانبداری سامنے آئی, صوبے کے معاملات میں مداخلت سامنے آئی, کرپشن کی کہانیاں جو کہ JOI, ANP, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پہ لگاتے رہے اس کابینہ کے حوالے سے, اس کی اونرشپ انہوں نے ان پر ڈالی اور خود قبول نہیں کی. حالانکہ یہ تو وزیر اعلیٰ ہیں, یہ جو ہے تو چاہیے تھا کہ ان کو بھی اس کی اونرشپ لینی چاہیے تھی. بہرحال ابھی ضیاء صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے, کیونکہ وہ جو ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو, اس کا آخری پیرا ساری ذمہ داری ڈالتا ہی وزیر اعلیٰ کے اوپر ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں, چیف ایگزیکٹو آپ ہیں. اب پچھلی کابینہ پہ اتنی سنگین الزامات, سب کو چھٹی کر دیا گیا, اسی وزیر اعلیٰ سے کیا یہ امید ممکن ہے کہ ان کی اگلی جو کابینہ ہوگی وہ غیر سیاسی ہوگی؟ کیونکہ ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بہت حد تک اس نئی کابینہ کے اندر جو ہیں ان کا گیم بہت اہم ان ہوگا. جی, اس حوالے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ آج بھی میری کچھ ذرائع سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے کہ وفاقی جو وزیر اعظم ہے وفاق میں نگران وزیر اعظم, وہ بھی ایک سرپرائز ملا ہے جو کہ آپ کو بیانات سامنے نظر آ رہے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے, اور ایون کے جو اتحادی ہیں ANP ان کے جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا. انہوں نے اس پر جو ہے تو اپنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ نام کہاں سے آ گیا. تو یہاں پر بھی اسی قسم کی جو حالات ہیں, وہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا امکان اس کے بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں سرپرائز مل جائے, اور وہ جو سیاسی معاملات ہیں جیسے ابھی بھی ایک سیاسی جماعت کے سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, تو یہاں پر بھی کچھ ایسی بعید نہیں کہ اس قسم کے فیصلے ہو جائیں. اور جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر سیاسی ہو, غیر جانبدار ہو, تو یہ سلسلہ یہاں پر اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے صوبے کے مخصوص حالات ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو ضم اضلاع ہیں وہاں پر بھی معاملات کافی تھوڑے کشیدہ نظر آ رہے ہیں. بندوبستی علاقوں میں جو ہماری ایک جماعت ہے جو پچھلی حکومت میں تھی, وہ کئی مرتبہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے اس کو خط بھی لکھ چکی ہے کہ ان کو تشویش ہے اپنے حوالے سے, چونکہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے, تو اس حوالے سے وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ سر آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ نگران وزیر اعلیٰ صاحب موجود
موجود رہیں گے کیونکہ ان کی جو نجی محافل ہیں وہاں پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، یا وہ بھی یہ عہدہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جی اس سے قبل بھی جب یہ کابینہ جو ماضی میں جو ان کی کابینہ تھی اس پر جب الزامات لگ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ دو تین مرتبہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ نگراں وزیر اعلیٰ نے آفر کیا کہ وہ ریزائن کرتے ہیں اگر یہ معاملات صحیح نہیں ہوئے، لیکن اب تو جو کابینہ بھی فارغ ہو گئی ہے تو اب بھی اس قسم کی اطلاعات تو موصول ہو رہی ہیں، لیکن ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہی نگران وزیر اعلیٰ رہیں گے اور ان کے نیچے جو کابینہ بنے گی، جب یہ کابینہ فارغ کی گئی تو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی اور ان کی تعداد 15 سے زائد بھی نہیں ہوں گی، یہ بھی بتایا گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعی یہ اپنے جو بات ہے، جو الیکشن کمیشن کی ہدایات ہے اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں منوعاً، اور اس کو جو ہے تو ٹیکنوکریٹس ہی لے کر آتے ہیں، کیونکہ آج بھی الیکشن کمیشن نے ایک جو ہدایت نامہ ہے وہ جاری کیا ہے نگران حکومتوں کو، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر نہیں کریں گے، مداخلت نہیں ہوگی، اور غیر جانبدارانہ جو آپ کا رویہ ہے وہ عمل کے ذریعے بھی نظر آنا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ جو ٹیکنوکریٹس بھی لے کر آ رہے ہیں وہ ویسے ہی غیر جانبدار ہوں گے، اور جس طریقے سے یہ ایک ہے اس حوالے سے لوگوں میں ایک تشویش بھی ہے کہ آیا جس طریقے سے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جس طریقے سے بنی ہے اور پھر وہ اپنے جو سیاسی پارٹیاں ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں اپنی پارٹی میں لوگوں کو شمولیت کے لیے، تو امکان یہ ہے کہ کوئی ایسی پوزیشن بھی آ سکتی ہے جس میں کہ پرویز خٹک سے تعلق رکھنے والے کسی ایسے بندے کو کوئی اہم ذمہ داری پر یہاں پر لگانے کے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ تو وہ چونکہ جو اہم ذمہ داری آپ کے خیال میں آئینی ذمہ داری جو آپ ضیاء صاحب یہ اہم ذمہ داری ان دو بڑے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی ہے؟ جی بالکل، جس کا آئینی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو اب یہ لیکن چونکہ ابھی وہ میچور نہیں ہوئی ہیں یہ بات، تو اس حوالے سے صرف سرگوشیاں ہی چل رہی ہیں، تو چونکہ سرگوشیاں چل رہی ہیں تو اس پہ بات مطلب آدمی اعتماد کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ آیا اس کے امکانات ہیں، کیونکہ جو اس آئینی جو پرویز خٹک سے تعلق کرنے والے جو کچھ اہم رہنما ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ اگر ان کو کچھ اہم ذمہ داری مل جائے تو اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ ان کی جو جس طریقے سے شمولیتوں کا سلسلہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ تیزی آ جائے، اور وہ مطلب وہ بھی جس طریقے سے جو کہ وعدے وعید ہیں اس پر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ پھر وہ ان کو جو ہے تو اس بات پہ بھی اطمینان ہوگا کہ جو وعدے وعید ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں نظر آ سکتے ہیں۔ ضیاء صاحب ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگران کابینہ خیبر پختونخوا کی بھلے گورنر اور سی ایم بیٹھے رہیں، اگلے 2 سے 3 دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ حلف لے لے گی، سامنے آ جائے گی؟ جی جس طریقے سے اب پریشر آ چکا ہے یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کی نگران وزیر اعلیٰ پہ کہ کابینہ بنائی جائے تاکہ جو معاملات ہیں وہ ان کو جہاں جو ان کے لیے معاونت کے لیے ضروری ہے تو وہ کابینہ بننے کے امکانات تو بہت نظر آ رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی بتایا کہ آج کا دن تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج شام تک اس کے امکانات تھے کہ وہ جو فائنل ہو جائے لسٹ اور اس کو اناؤنس بھی کر دیا جائے، لیکن اب کل کا دن بتایا جا رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ فائنل ہو جائے اور پھر اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب سنگا ضیاء صاحب خبر اوکڑا چے خیبر پختونخوا نگران کابینہ اسے خو دغه نه دی قدغن نه دی چې خامخا کابینه وي هلې به کار کیږي سی ایم صاحب که یوازې کار کولی شي نو هغه بالکل هغه سره اختیار دی د یوازې پوره صوبه چلی انتظامی افسران ناست دي اعظم خان صاحب بالکل دغه سره حق دی اس قسمه ضرورت نشته چې کیبنټ ساتي خو که کیبنټ راشي نو هغه سره خپله یو ټیم جوړ شي او هغه ټیم بیا کار کوي دې نه اول هغوی سره هغسې اختیار نه او ټول اختیار ظاهري خبره ده ګورنر صاحب به ستل به دا وي چې اوس کله دا کیبنټ جوړیږي نو ګورنر صاحب به هم هغه هومره انفلوئنشل نه وي څنګه چې دې نه مخکې پاتې شوی دی ولې چې د پی ډي ایم حکومت و اوس پی ډي ایم حکومت هم لاړه او وفاق کې چې کوم یو سرپرایز راغی انوار الحق کاکړ صاحب څنګه هغوی رالل نو هغه د ټول جماعتونه ټول پی ډي ایم دپاره په خپله
خپله هم حیرانتیا ده او هغوی په خپله پروپوز کړی دی دا نوم باندې اتفاق شوی دی د هغوی د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب. نو اوس هغوی څنګه خپل کار کوي؟ نن د هغوی دفتر کې پلنی ورځ وه، کیدای شي دغه 4-5 ورځو کې دننه اندازه وشي چې کاکړ صاحب به څه کوي، خو نن به هغوی پلنی فیصله کوي او فیصله به وي د پټرولیم مصنوعات حوالې سره. دا به کتلی چې پټرول ګرانۍ او کارزانۍ پلنی فیصله نگران وزیر اعظم د پاکستان عوام دپاره څه راوړي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله پامان.